زما عزتمند مشرانو، الله تبارک وتعالى د قران کریم شروع الحمدلله رب العالمین سره کړی دا چې باغې کې موږ تاسو ته دې طرف ته اشاره ملاويږي چې الله تبارک وتعالى د ټول کائنات د ټول دنیا د لپاره رب العالمین یعنی پالون کې دې تربیت کوون کې دې. نو معلومه دا شو چې د دنیا د هر ګډ سره د الله د ربوبیت حصہ شامل ده. د دنیا د هر مخلوق سره د الله د ربوبیت حصہ شامل ده. دغه شان الله په قران کریم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر علیہ السلام مونږ ته ټول دنیا د ټول مخلوقاتو د بار رحمت را لېګلې. را دینم دا ثابت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اغید رحمت حصہ د دنیا هر ګډ کې را او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رحمت حصہ هر مخلوق د بار ده. څنګه چې د الله ربوبیت پټول دنیا او په هر مخلوق سره دغه حصہ تړلې شوی ده، دغه شان د نبی له صلوات و سلام رحمت داغي رحمت للعالمین کې دل د دنیا هر ګټ او د هر مخلوق سره دغه حصہ تړلې شوی ده. نبی له صلوات و سلام پټول مخلوقات باندې رحمت للعالمین دی، رحمت دی. نبی له صلوات و سلام په خپل تعلیماتو کې صرف د انسانانو د پاره، صرف د بوډاګانو د پاره، صرف د مور او بلار د پاره، صرف د نوجوانانو د پاره، صرف د گاونډیانو د پاره حقوق نه دی بیان کړي چې صرف د دې حقوق بیان کړي، بلکې نبی له صلوات و سلام د زناور حقوقم په خپل تعلیماتو کې هغه بیان کړي دي. لہذا نبی له صلوات و سلام صرف د انسانانو د پاره رحمت نه دی، بلکې نبی له صلوات و سلام د مرغو د پاره او د زناورو د بارم د ټولو مخلوقاتو د بار نبی له صلوات و سلام رحمت للعالمین دی. بخاری شریف کی حدیث مبارک دے عن هشام ابن زید قال دخلت مع انس على الحكم ابن ایوب. هشام سے فرمائی چې زه انس رضی الله عنه سره یو ځای لاړم، حکم ابن ایوب لاړو. فرآ غلمانا او فتيانا نصبوا دجاجه يرمونها. سالکان مولیدل چې اغي او چرګ تړلې و او بچرګ باندې بدل رزینا نه خیشتلا، یعنی دا چرګ یو قسم نشانه ګرځولې و او په هغه باندې گزارونه کول. فقال انس رضی الله تعالی عنه، انس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی فرمایل چې تاسو زناور هغه او تړې او بیولې داسې مکوي چې داسې دغه نخه ګرځوي، ژوندۍ زناور تاسو نخه مګرځوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حدیث مبارک او د دې عمل لس ثابتېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرغو د پاره د چرګانو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره رحمت للعالمین دی. بخاری شریف کی حدیث مبارک دے عن سعید ابن جبیر رحمہ اللہ. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی قال كنت عند ابن عمر رضی اللہ عنہما، زد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سروما فمروا بفتیت او بنفر نصبوا دجاجتا یرمونها. مونږ داسې قریشی ځوانان ولاړو غیبانی تیر شو، اغي او چرګ چې دې راځوړاند کړي وا او باغې باندې نشانه بازی کولا. هر سړی چې خپل نه ښکارا کوي چې زمانه خسیده ده او ګستانه خسیده ده، نشانه بازی کولا. وقال ابن عمر فلما راوا ابن عمر تفرقوا عنها. چې کله اغي عبد الله ابن عمر سے بولی دنو اغلکان یو قبل خو تختیدل، روان شو یو قبل خو تختیدل. وقال ابن عمر من فعل هذا. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اغي په غصه کې رااله او تاسو کو چې دا غلط کار چا کړی، چې دا ژوندې چرګې راځوړاند کړی دا او د پدی سره نشانه بازی کوي او غصه شوبه فرمایل ان النبي صلی الله علیه
عليه وسلم لعن من فعل هذا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې انسان باندې لعنت ویلې چې کوم انسان چې دی ژوندۍ زناور هغه باندې نشانه بازی کوي.